د مسجد حکم جدا دی او د هغې ځای د کور د جماعت حکم جدا دی. بار کیف دلته کې دی دغه نه بیانوي، کوم لومبی حدیث چې بیانو مونږه خو د هغې حدیث تعلق د جماعتونو تاریخ سره دی. کتاب المساجد و مواضع الصلاة، کتاب چې د هغې تعلق مساجد سره دی. مساجد دا د مسجد جمع دی. مسجد جماعت ته وایي کوم ځای کې چې انسان سجده لګوي، او مساجد هغې اندامونو ته هم وایي چې په هغې سجده لګي. لکه مونږ چې سجده لګو نو زمونږه تلي دواړه په ځمکه لګي، دارنګې پوزه او تندی هم په ځمکه لګي، زمونږه ډوګې هم لګي او زمونږه د خپو سوکې هم لګي، د ګوتو سوکې. دې ته مساجد دې ته هم وایي. د دین کتابونو کې دا لیکلي دي چې کله انسان مړ شي او د علام بولی شي نو څه خوشبودار څیزونه دي هغه دې راواغستی شي او هغه دې د ده په مساجدو ولګولی شي. مساجد باندې د سجدې لګولو ځایونه، تندي باندې ولګوي، پوزه باندې ولګوي، لاسو باندې ولګوي. دا رواج نه دی، دا سنت دی، دا حکم دی. قرآن مجید کې وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ راغلی دی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. د دې آیت دوه مطلب دي. یو مطلب یې دا دی چې جماعتونه ټول د الله دي. دا خو جدا چې اوس مونږ جماعت چا پورې خاص کړی دی چې دا فلانکو جماعت دی، دا فلانکو دی، او زه فلانکي جماعت کې مونځ نه کوم او زه فلانکي کې نه کوم، یا فلانکې به دې جماعت ته راځي یا به نه راځي. دا زمونږ غلطۍ دي. جماعتونه ټول د الله دي او هر مسلمان ته دا اجازت شته دی چې هغه هر ځای کې مونځ کوي نو کولی شي. نو زمونږ خلک عجیبه عجیبه خلک دي. دلته پخوا یې و نه هغه د جماعت نه بار بورډ لګولی و چې څوک جماعت کې مانځه کې رفع الیدین کوي که نه، اب جماعت ته وي نه راځي. دا ستا د پلار کور خو نه دی، جماعت دی. یو سړی که رفع الیدین کوي ته هغه نه شي منې کولی، کوي دی که دا داسې خلق بېدینه شوي دي. جماعت یې د پلار جیداد ګرځولی دی. دا د الله کورونه دی. د جماعت نه چې ته کوم سړی منې کوې نو هغه جدا څیزونه دي، زمونږ خلک د هغې خیال نه ساتي. هغه دا دی چې د یو سړي د خولې نه څښان بوی ځي، یا د هغه ترخ نه څښان بوی ځي، یا هغه ته څه داسې بیماري ده چې خلکو لا د هغې نه کرکه ورځي. نو د حدیث حکم دی دا چې دا سړی دی جماعت ته نه ځي. مونږ یې نه منې کوو، پیغمبر یې منې کوي. او د هغې وجه دا ده چې یو خدای د مونځګزارو د اذیت باعث جوړېږي، او دویم دا چې جماعت کې یوازې انسانان نه، دلته ملائکو موي. ان الملائکة تتعزا، ملائک چې کوم دی هغې ته مزیت رسی د هغې څیز د وجې نه کوم ته چې انسان د تکلیف رسی. کومو خلکو کې چې دا مسائل دي چې سره خوا کې څوک ودرېدی نه شي، خلکو ته کرکه ورځي، تکلیف یې ورته بدبوداري ده، هغې په خپله باندې جماعت ته نه راځي، کور ته مونځ کوي. د دې ته منې کول نه وایي، دې ته د مونځګزارو اذیت کمول وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی فرمایل وی چا چې کچه وږی یا کچه پیاز خوړلی دی فلا یقربن مسجدنا، زمونږ جماعت ته هغه نه راځي. دا داسې منې کول نه چې ته ورته ګنې خپې اړمې کړی، نه، دې خلکو لا د تکلیف باعث جوړېږي. جماعت نه منې کول نه دی چا، خو صرف دا خبرې چې یو سړی د هغه د وجې د مونځګزارو توجه کې او دارنګې مناجات کې فرق راځي، هغه له پکار دی چې په خپل جماعت ته نه راځي. پخوا یو ملا صاحب ورته چې خلک نه نو جماعت ته ځه، نو باید جماعت د ملایکو نه ونه خالی کېږي، خو یوازې انسانان نه یادوي، دیکھیے ملائک هم یادوي.
چې د انسان که مزیت رسی انسان ته په هغې باندې ملایکو ته مزیت رسی. دله جماعت پرېښودل پکار دی، خپل علاج دی وکړي که نه، هغې ترې لاندې وځي چې بالکل مطمئن شي، ټیک شي. غاښونو کې ګوشت خوره کېږي، د بعضې خلکو ترخونو نسخام وي. مساجد د دې احترام وروسته راځي د کتاب کې خپله، خو جماعتونو نه څوک منې کول نشي کولی. د مساجدو د مواضع الصلات څه حکم دی؟ اول تاریخ ښیي موږ ته چې جماعتونو تاریخ کله نه شروع دی. دې کې حدیث ښیي د سیدنا ابوذر رضی الله تعالی عنہ. سیدنا ابوذر فرمایي ما تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. سړي ته پته نه وي نو تپوس دی وکړي، خپل خیال دی نه جنګوي. زمونږ عوام او خواص ټول خپل خیال به جنګوي چې یار زما خیال نه دا خبره به داسې. په دې دین نه ثابتېږي. دین په دې ثابتېږي چې تا ته معلومه وي قرآن او حدیث کې نو ټیک ده، که تا ته نه معلومه نو بیا د چا پوهې سړي نه تپوس وکړه. عالم نه تپوسه چې هغه له جواب ورځي. ابوذر غفاری وی ما ته پته نه وه چې کوم جماعت په دنیا کې اول جوړ کړی شوی دی. نو ما تپوس وکړو چې یا رسول الله ایو مسجد وضع فی الارض اول. لومبی آبادی نه وی، لومبی جماعت وی. د مسلمانانو په معاشره کې د آبادی سره سره د جماعت جوړول دا یو لازمي څیز دی. که مسلمانان الله مني، د الله د یادولو دپاره دي ته د یو کور ضرورت دی. هغه کور ته مسجد وي، په کې به ټول لمونځ کوي. په دې وجه دا ممکن نه ده چې اسلامي معاشره دی او هلته کې د جومات نه وي. دا جدا چې مونږ کې سستی راغلی ده. مونږ هر یو کس ځان له کور په خپله جوړو، لیکن ټولې محلې والا او ټول کلي والا یو جومات ځان له نشي جوړولی. دا د بیکارۍ هغه آخري حد دی. او دا زمونږ بیا د کسب هم ذریعه شي. ډبګۍ را سره یې ولاړو په سړک کې، د انکم ذریعه ده زمونږ. خلک به راځي پیسې واچوي، مونږ به خپل ځان له استعمالو، جومات باندې به 25 کاله لګي په جوړولو. دا د بې غیرتۍ حد دی. تاسو کې کم یو کس داسې دی چې خپل کور په چنده جوړ کړی؟ چا جوړ کړی دی؟ نه نه، جومات کې څه چل دی؟ خو همدغه کورونه وال دی جمع شي او حساب دی وکړي کې غریب او نری او غټ نه، ټول یو برابر یو شان لمونځ کوي. غریب سړی هم ځان له کور جوړوي. تقسیم وکړئ چې بھائی پتا دومره پیسې دي، بس هغه پیسې جمع کړئ، کال کې جمع کړئ، 2 کې جمع کړئ، 3 کې جمع کړئ. او د دې بې غیرتۍ نه به سړی بچي چې یو ځای کې دي رسید بوک ګرځوه، بل ځای کې ګرځوه، بل ځای ګرځوه. څه ضرورت؟ ټیک ده، څه نیکان نیکي کوي ځان له مسله ده، پې خو څه پابندي نشته. یو نیک سړی دی، الله هغه له جایداد ورکړو، مال یې ورکړو، جومات جوړوي، ځمکه یې ورکړه، جوړوي یې، دې کې خبره نشته. لیکن دا زموږ چې کوم رواج دی دا خو غلط دی چې هر سړی کور جوړوي او جومات په چنده جوړوي. زما هغې لیاړه کې څه ملګري دي، ما ته یې ډېر مخکې ویلي چې ته مدرسه ولې نه جوړه؟ ما یې وس مې نه رسي. الله هر انسان د خپل وس پابند کړی دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو ما ته یې چېرې که آبادۍ مونږ وکړو نو ما ورته وګې ټیک ده، ما ته یې چلی بیا څوک نه، مې که زه پکې یم نو زما خو الله فضل دی، زه پیسې میسې نه غواړم په دین. که بل څوک ساتی نه بیا به هغه له پیسې ورکوي. هغې دواړو وویل چې مونږ خو چنده به کوو. ما چنده کوې خو زما په نوم به نه کوې، که بل څوک درکوي په خپل څه شی پاتې شو. 15-16 کاله کېږي دې خبره. دا ذمہدارۍ زمونږ خلک چندو ته ورچي. هېڅوک خپل بچي په چندو نه لوي. زمونږ کې د هر یو کس بچي پبلک سکول ته ځي، څومره پیسې لګي بھائی؟ هغه هر یو سړی تیار دی هغې ته، لیکن
یو مشترک سیز مدرسه یا جماعت هغه څوک د چم خلک د کلي خلک یو ځای نه جوړوي دې ته دیني بې حسي وایي دا بې حسي ده بې غیرتي ده دیني جماعتونه جوړول د پیغمبرانو کار ده تپوس دا کوي چې لومبنی جماعت یا رسول الله ایو مسجد ادعا فی الارض اول کم جماعت په ځمکه کې جوړ کړی شوی کورونه خو ډېر شي جوړ شوي دي لومبنی جماعت هغه فرمایل المسجد الحرام دنیا کې د ټول لومبنی جماعت چې جوړ شوی دی هغه مسجد حرام ده دا هغه جماعت دی چې الله رب العزت سیدنا آدم سره کعبه نازله کړې وه او د کعبې تعمیر د بعضې احادیثو مطابق ملائکو د آدم علیه السلام د پیدایش نه 100,000 کاله مخکې کړې وه او دې وجې نه قرآن فرمایي چې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا لومبنی کور چې د خلکو د عبادت لپاره جوړ کړی شوی دی هغه دی چې مکه کې دی زموږ مسلمانان تر اوسه نه پوهېږي دي قبله اول بیت المقدس ته وایي چې کوم ځای کې قبله اول راشي ټول خلک بس وایي بیت المقدس بیت المقدس خو قبله اول نه ده قرآن نه ورته پوسه پیغمبر نه ورته پوسه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه کې و نو مونځ چې به یې کو نه کو خو یې مخ کو کعبې ته یې مخ کو چې کله مدینې منورې ته لاړ نو مدینه منوره د مکې مکرمې نه شمال طرف ته او د بیت المقدس نه جنوب طرف ته اوس په دې باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سنه او حکم چې کوم خوا مخ کم نو په دې وجه هغې یو 9 میاشتې بیت المقدس طرف ته مخ هغې نه وروسته بیا زړه قبله بیا راله نو که دغې 9 میاشتو د وجې ته قبله اول وی نو غلطي کوي قرآن خو ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا بکه مکې ته وي لومبنی کور چې هغه د خلقو د عبادت لپاره جوړ کړی شوی دی هغه دی چې مکه کې دی دا زموږ سیاسي چغې وي قبله اول کې پکار الجهاد الجهاد هغه قبله اول نه ده ټول قوم مصیبت کې گرفتار کړي د قرآن خلاف خبره کوه نو خیر ده خو ګټه وضاحت کنه چې ناشنا خبره ده ناشنا خبره نه ده قرآن سره چا تعلق نشته قرآن پیژني نه ده سره څوک چې ځان ته اهل علم وي هغې هم د قرآن اصطلاحات نه استعمالوي لومبنی کور هغه آدم علیه السلام یا د هغه نه مخکې جوړ کړی شوی دی یا د هغه سره الله نازل کړی دی یا هغه جوړ کړی دی دا 3 واړه خبرې دي دا غلطې نه دي دې کې تطبیق ممکن ده هغه دا چې دا د اول ملائکو جوړ کړي که نه او چې کله کعبه چې کومه وه دا په نشیب کې وه د غرونو میانځ کې وه نو کال په کال چې به کله باران ورېده دې کې به اوبه ودرېدې دا به غورځېده سیمټ میمټ خو نه و که نه خو ګټه به یې د ګټې د پاسه کېښوده نو دا به هر کال نړېده په دې وجه که دا آدم علیه السلام سره راکوز شوي نه مطلب به دا وي چې د دې حکم د سجدې چې دې ته مخکې دا آدم سره نازل شوی دی او بیا آدم علیه السلام دا کعبه جوړه کړې ده د نړېدلو د وجې په دې 3 واړو روایتونو کې تطبیق ممکن ده دا غلط نه یې 3 واړه خبرې صحیح دي نو بیا ما تپوس وکړو دې ته مسجد حرام وایي هغه مسجد چې هغه د کعبې نه غیر چاپېر ده کعبه چې سړی وویني او بیا خپل جماعتونه وویني نو په پته پوه شي کعبې نه غیر چاپېر میدان دی که نه هغې خلک طواف کوي خو د هغې میدان نه بیا غیر چاپېر برنډې دي کمرې نشته هلته دا عجیبه جومات دی
یعنی کمره یې نشته، کمره خو مینځ کې د هغې کې څوک مونځ نه کوي. زمونږ جماعتونه بدل دي، زمونږ جماعتونه کې مونږ راننوځو نو اول د اودس ځای بیا صحیح نه، هغې نه وروسته بیا برنډه او کمرې. لیکن دغه ډېر عجیب او غریب جماعت دی په دنیا کې. هغې وجه دا چې که کمره جوړه کړی شي بالفرض نو بیا به کوم خامخ کوي، بیا پکې تنګسیا راځي. چونکې الله ته دا علم و چې دا مخلوق به ډېر زیات راځي، دا اسلام به ډېرېږي. نو دې وجه نه کعبه سنټر کې کېښود او جوماتونو یې تېخه لګېر چاپېر جوړوي که نه، او کلو ځای د ټول. دا لومبنۍ کوټه ده، بیت کوټې ته وایي. ان اول بیت، یقینا لومبنۍ کوټه چې هغه د خلقو د عبادت لپاره جوړه کړې شوې ده، هغه ده چې هغه په مکه کې ده. خو قرآن دغلته مکه نه وایي، بکه وایي، د میم په ځای بی لیکي. دا ولې؟ اصل کې د کعبې یو صفت دی، هغه صفت دا دی چې الله په دې کې دا طاقت اچولی دی چې څوک په دې حمله کوي نو د دې د وجې به د هغه سټ ماتېږي. په دې بنیاد باندې مکې ته بکه هم وایي. دلته را مکه ځکه پرېښې ده، زه یو سړی جرأت وکړي هلته کې د ډېرو خلکو سټونه مات شوي دي، بیا هم ماتېږي. دا نه دی مطلب چې څوک به حمله نه کوي، حمله به کوي، خو چې څوک حمله کوي نو د هغه به سټ ماتېږي. دا بابیل والا ذکر قرآن کړی دی، ابرهه والا. نور بې شمېره خلک که نن هم څوک کوشش کوي د هغه به سټ ماتېږي. یا به الله په انسانانو ماتوي او یا به الله په خپلو قدرتونو باندې ماتوي. دا د کعبې اهمیت دی، د دې نه مطمئن اوسېږه. نه قرآن ته څوک څه ویلی شي، نه پیغمبر ته څه ویلی شي، او نه مکې ته څه ویلی شي. خاطر جمع ساته، ته سوچه مسلمان شه. بس زمونږ خلک عمل ممل نه کوي، هسې عاشقان دي. ته عشق نه څه نه جوړېږي، عمل وکړې. د دین د حفاظت ذمه الله اخیستې ده. چې کله مونږ ټول په دین عمل شروع کړو، دین محفوظ دی. خو چې هر یو سړی په دین کې مخالفت کوي او خپله بخۍ پکې چلی نو دین څه شي محفوظ شي؟ قرآن کې خو محفوظ دی. خپلو اعمالو کې، خپلو عقایدو کې، خپلو اخلاقو کې، خپلو معاملاتو کې دین راولی، الله به دین محفوظ شي. دا په چغو نه کېږي چې روډ دې بند کړی دی، ناموس رسالت ګټم. دا په عمل کېږي. نه لین دین د پیغمبر غوندې دي، نه اخلاق د هغه په شانتې دي، نه عقاید د هغه په شانتې دي، نه معاملات د هغه په شان ساتي، نه ښځو سره رویه د هغې په شان ساتي، نه اولاد سره د هغه په شان رویه ساتي. دی هم ناموس رسالت ګټي. دا د شرم خبره ده. پکار دا چې انسان خپل اعمال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان دي. ما بیا تپوس کو ثم ایو، بیا کمه نو ما ته وویل المسجد الاقصی، لرې جومات. بیت المقدس ته مسجد اقصی وایي. په دې وجه ورته وایي چې هغه د بیت الله نه لرې دی. زموږ د ملک عجیبه عجیبه خلق دی. پرویز یو سړی دی، پاکستان کې پیدا شوی، مړ دی اوس. هغه وایي مسجد اقصی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جماعت ته وایي، مسجد نبوي ته وایي. تاسو مسجد اقصی څه ته وایي؟ عوام مسجد اقصی څه ته وایي؟ مسجد نبوي ته وایي. دا داسې دروغجن خلک دی. ته د یو ادنا مسلمان نه وتپوسه چې وایي مسجد نبوي او مسجد اقصی یو څیز دی، او بتا دی چې نه. دا پاکستان د هر څه پکې چلیږي. هغه د احادیثو انکار کوي. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لاندې لیکي چې مسجد اقصی نه مراد مسجد نبوي دی. داسې دروغجن دي په پاکستان کې. خلک څه وایي؟ خلک ورسره ملګري دي. خلک خو به دجال سره هم ملګري. د خلکو موجودګي اوس مسله نه ده. اکثر خلک ناپوهي، هغه حق او باطل نه پېژني. مسجد اقصی هغې جماعت ته وایي چې هغه فلسطین او دغه علاقو کې دی. شام، فلسطین،
دغه هغه علاقې دي چې الله په دې کې انبیاء کرام را لېږل، په دې وجه دغې ته ارض مقدسه وایي، پاکه ځمکه، ارض المبارکه. مسجد اقصی رستو جوړ شوی. د قرآن حدیث هم تصریح شو او د قرآن هم تصریح شو. قلتو کم کان بینهما، نو ما ویل د دواړو په عمر کې به څومره فاصله پاتې شي. یعنې مسجد اقصی کله جوړ شو، دا بل کله جوړ شو، منځ کې تاریخي طور څومره کاله به تېر شوي. نو هغه وفرمایل 40 سنه، 40 کاله. 40 کاله پس دا حدیث هغه ټوکړه ده چې په دې پوهېدل ضروري دی. منکرین حدیث کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی دلته تاریخي کلکولیشن وکړي. قرآن نه څه معلومه ده چې بیت الله چا جوړ کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام. او تاریخ نه دا معلومه ده چې مسجد اقصی سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی. و د ابراهیم او د سلیمان په منځ کې خو د 0 کالو نه سیوا فاصله ده. نو څنګه تاسو حدیث کې وایئ چې 40 کاله دي؟ دا هغه څیزونه دي چې خلقو له دې جواب نه ورځي علماو له، بلکل نه ورځي. د دې وجې نه وایي حدیث خو هله راځي نه، او که حدیث بیانوي نو بس هغه به ورځي وله چې کې لاس اوچت کا، لاس مو اوچته او امین په چغه ووایه، په پټه ووایه. نور د حدیث د اشکال مشکال نه غریبانه نه دي خبر چې حدیث کې مشکل څه شی دی. هغه څه خو داسې چې هغې اړو حدیث له ګوتې نه وړي، بس عام د فضایلو مزایلو حدیثونه بیانوه. او که دا قسمه حدیث چا بیان که او رد یې وکړه د هغې، نو عوام به ورته وکړي دي داسې غریبانان څوک دي. مونږ ویل آدم علیه السلام یا د هغه نه مخکې ملایکو د کعبې تعمیر کړی. ابراهیم علیه السلام کعبه د بنیاد نه نه جوړه کړې، په زړو بنیادونه آباد یې کړی. هلته قرآن الفاظ څه دي؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. او کله چې پورته کول ابراهیم زاړه بنیادونه د بیت الله، دا نوح علیہ السلام طوفان کې نړېدلې وه، شګې پرې راوړېدلې وې. الله د ملایکو په ذریعه ابراهیم علیه السلام ته زاړه بنیادونه وښودل. دا دویم آباد دی، لکه زموږ د جومات دا څویم آباد دی؟ ړومبی دی. دا خو ړومبی زموږ د پیدایش نه مخکې هم جوړ شوی. دا آبادی الله زموږ په لاسو باندې وکړو. قرآن چې څه وایي جدا څه وایي، او زموږ خلک جدا څه وایي. ابراهیم علیه السلام د کعبې نوې تعمیر کړی دی په زړو بنیادونو. ابراهیم علیه السلام له الله 2 زامن 3 ورکړي دي، د یو نوم اسحاق دی او د بل نوم اسماعیل دی. چې کله د اسحاق زیری ورکو نه یې پسې ویلي چې ومن وراء اسحاق یعقوب. د اسحاق نه واسطه زوی کېږي نو سې د هغه نوم به یعقوب وي. یعقوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام په جن کې پیدا شوی. یعنې مونږ عام طور خپل نصیب وینو که نه، نو دارنګې یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وسی دی، دا د هغه جن کې پیدا شو. د بیت المقدس بنیاد یعقوب علیه السلام یې او 40 کاله پسو ده د خانه کعبې د دویم تعمیر نه کوم چې ابراهیم علیه السلام کړو، د هغې نه 40 کاله وروستو یعقوب علیه السلام یعنې نوسي د بیت المقدس بنیاد یې دغه جماعت هم تکمیل ته نه ورسېدلی، د هغې تکمیل سلیمان علیه السلام کړی ده. اوس به شاید سره سوال جواب شوي، ته وایې 1000 کاله فاصله ده، نو د هغې تکمیل سلیمان علیه السلام کړی ده. نور د هغې بنیادونه هغه یعقوب علیه السلام یې
هغه یعقوب کم چې د اسحاق زوی دی، هغه اسحاق کم چې د ابراهیم زوی دی علیهم السلام. 40 کاله صحیح شو که غلط شو؟ دا جواب سړی له هغې کوي چې سره کتاب وي او چې د حدیث کتاب وي ورسره، د اردو کتابونه نه چې دا فضایل اعمال دی، دا فضایل نصاب دی، دا فضایل زکات دی، او ته به ورته کتابونه خلقو جمع کړي په هغې د دین حفاظت کوي. د فضایلو کتابونه یا دا قسمه کتابونه ته علمي کتابونه نه وایي، دا د اعمالو د اصلاح دپاره عقیده به ته د قرآن نه زده کوې او د حدیث نه به زده کوې. خلک په دې فرق نه پوهېږي، هر کتاب کې عقیده ګوري، هر کتاب کې عقیده نه وي. دارنګې صحیح تاریخ هم قرآن و حدیث کی، دا قرآن و حدیث نه تا ته ما جواب وکړو چې 40 کاله فاصله ولې ده. وجه دا را چې سلیمان علیه السلام خو ته دا ویني چې هغه آباد کړی دی، خدا خو هغه د بنیاد نه دی آباد کړی، څنګه چې ابراهیم د بنیاد نه آباد کړی، نو دارنګې سلیمان علیه السلام بیت المقدس د بنیاد نه دی آباد کړی. خانه کعبه بنیاد ملائکو یې آدم علیه السلام یې تعمیر کړی دی، بیا راته بیا ابراهیم علیه السلام زمانه کې دوباره تعمیر هغه وکړو. نو د ابراهیم د تعمیر او د سلیمان د یعقوب د تعمیر په میانځ کې آبادۍ په میانځ کې 40 کاله فاصله ده. جواب دغه د خبره خدا له هغې کېږي چې الله چله توفیق ورکړي او بل دا چې حدیث هغه واقعي ویلي، حدیث یې ویلي همي او بیا د حدیث مشغله هم ساتي. یو سړی ډېر ښه ډرایور وي، 20 کاله 25 کاله ډرایوینګ وکړي، لایسنس ورسره ومي او د یو 10 کاله ته شاړ پاتې کې، بیا څه چلي؟ بیا د موټر په ډرایور کې، د ټرک په ډرایور کې یا د ټریډر په ډرایور کې سفر کوي، دواړه یو شی. سبق ویل جدا خبره ده او هغې سبق سره ځان جوخ ساتل جدا خبره. زموږ خلک په دې نه پوهېږي، دی وي علم یې وکړه، علم یې وکړو نو کتاب شته ورسره؟ نه. کتاب ګوري؟ نه. دله څه نه ورځي، دله خو ډرایوینګ هېر شوی دی. دا ټولو خلکو دغه حال دی. ثم اینما ادرکت الصلاة بعد فصل فإن الفضل فیه. جماعتونه خو دغه دي، د دې تفصیل به انشاءالله سبا کې خیر نور راځي چې مونځ به کم ځای کوو. جماعتونه دغه دي، مساجد دغه دي. یو سړی مونځ کوي نو د خپل جماعت کې کوي، د محلې په جماعت کې دی کوي، بل ځای دی کوي خو جماعت کې دی کوي. دا په سړک باندې د مونځ کولو سوچ، دکان کې د مونځ کولو سوچ، پنیر د مونځ کولو سوچ، دا پرېږدی، دا غلط دی. د جماعت مسجد دی، هغه د سجدې لګولو ځای هغه دی. دا جدا چې ته اوس مسافرۍ چېرته کې څه شی نشته په ځای ودرېږه، خو سټاپ کې دکانداران وروڼه زمونږ نه نه یوه سړک ته روځي، هلته به مصلی واچي او جانماز به واچي او بس یو کس مخکې کړي. دا خو مسجد نه دی که نه مسجد دی؟ مونځ پکې کېږي وقتي طور او ځان له مسله ده، خو آیا یوازې فریضه ادا کول مطلب دی که ثواب حاصلول هم مطلب دی؟ اصول لري چې د یو مسلمان دپاره د فرض مونځ ځای چې کوم دی هغه مسجد دی، نه کې لار، نه کې کوڅه، نه کې کور، دا نه دی. په یو صورت کې ته کولی شي، هغه دا چې ستانه جماعت کې مونځ قضا شوی دی، جماعت کې دی ونه رسو نو بیا یې کور کې وکړه. مسلمان دپاره نفلونه او سنتونه کول په کور کې افضل دی. دا کم تصور چې زموږ د خلکو دی نیر باندې مونځ کوي، یو ځای کې مونځ کوي، بل ځای مونځ کوي، دا د مسلمانانو اجتماعیت ته نقصان ورکوي. ته سټاپ کې ولاړې هلته کښېنه، هلته جماعت نشته خواږه، هلته ورشه که هلته لاړ شي، هلته فایده دا وشي چې د مسلمانانو جمګټه به ډېره شي. نو څومره چې جماعت ګڼېږي نو دومره به تا ته الله اجر ډېر درکوي. خو چې یو سړی
جماعت ته نه راځي، هر سړی کور کې لګیا دی، جماعت کې 2 کسان ولاړو، نو دې خو څه نه څه اجر وشو، دا کور والا څه چل کوي، دا خو اجر ډېر کم شو. او بل دا دې سبب جوړ شو د مسلمانانو اجتماعیت ته نقصان ورکړه. دا خو یې پرېږدئ، دا مه کوئ. نفل مونځ کور کې کوئ، سنت مونځ کور کې کوئ، تهجد په کور کې کوئ، اشراق په کور کې کوئ. د دې مونځونو ځایونه دغه دي، جومات نه دی. جومات د فرض مونځ دپاره دی. دا نه دی مطلب چې دلته دا کېږي نه، موږ دا نه وایو، موږ د ثواب خبره کوو. ثم انما ادرکت الصلاة، بیا چې ته کوم ځای کې مونځ دی ورسو بعدو فصلی نه مونځ کوه. مونځ پرېږده مه، که جومات شته او که نشته، خو چې د مونځ ټایم دی نو مونځ وکړه. زموږ خلک خو ډوډۍ لپاره کور ته راځي که د دوکان نه، که نه راځي؟ ډوډۍ لپاره کور ته راځي، د چای لپاره هم کور ته راځي، خو د جومات لپاره مونځ لپاره جومات ته نشي راتلی. دلته پته لګېږي چې مسلماني کمزورې شوې ده، او اصل څیز دا چې زه پیسې ډېرې وګټم، پیسې بچو خان نشي ګټلی په آرام کې نه. الله رزق کې فراخي هغې راولي چې انسان د هغه فرمان برداري، چې دی الله له دوکې ورکولو کوشش کوي، ته د رزق کې د راشته هم کمیږي. دا یو ډېره غلطه خبره ده چې سړی، تاسو ګوره حدیث کې راځي چې یو سړی د مازدیګر مونځ پرېږدي، دی د مازدیګر مونځ ونه کوي. مازدیګر مونځ خلک ولې نه کوي؟ حرص کي چې ماښام کېږي، بس تلوار باندې دا کار کوم. زمونږ خیال دی چې ما کار وکړو، لیکن رسول الله څه فرمایي؟ چا چې مازدیګر مونځ ونه شو فکانما وطر اهله و ماله، د ده اهل و عیال هم تباه شو او مال دولت هم تباه شو. دا سوچ غلط دی. نبی چې نبی منې نه، بیا د هغه خبره هم مخې ته کېږي. دا مونځونه دکانو کې مه کوئ، مهرباني هم مه کوئ، ځان له عارضي جومات هم مه جوړوئ، جومات ته رسوه. بس کلي کې جوماتونه ډېر دي د الله په فضل، چې کوم جومات ته سمی راغی هلته کې لاړ شه مونځ وکړه، خو جمع سره یې وکړه. نو بهر کې دی کې تاریخ موږ ته دا وښو چې جوماتونو کې لومبنی جومات بیت الله جوړ دی، او دویم جومات بیت المقدس دی. لیکن نور تاریخ هم راځي، به انشاءالله ذیل ذیل کې ووایو. اقول قولی هذا استغفر الله لکم.